بصدر مجلس زما معزز علماء کرام، مشایخ عظام، عوام مسلمانان و طلباء کرام ورونو، نن په دغه دروس کې چې کومه مبارکه اجتماع جوړه شوې ده، دا د دوره حدیث دا عظیم کتاب اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع المسند الصحيح للامام البخاري رحمه الله، دا غي د کتاب د اخیری حدیث د ختم او د طلباء د دستار بندې په سلسله کې جوړه شوې ده. زمون محترم رو مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام حضرت صاحب دی د مجدهم او د هغه د معاونین او د رفقا او د اساتذه او د مشایخ او د دعا د برکته دغه د دوره حدیث اجرا شوې د اختتام ته رسیدلې ده. پروردگار دې دغه اجتماع په خپل دربار کې قبول منظوره کړي. علماء کرام تقاریر فرمایل او زمانه پس مکابر علما شته ان شاء الله غیب بیانات کوي. دغه موقع په مناسبت یو دو څلور خبر استاسو مخکې عرض کوم. رو علم او علماء او علم څه شی دی؟ یو خو زمونږ په سکولونو او په کالجونو کې په دیوالونو لیکلی دي العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه. دا علم چې کوم رسول الله صفت کوي او کوم علم چې هغه د الله د قربت او د نزدېکت ذریعه او وسیله ده، او دا کوم علم او د علماو چې قرآن شریف کې الله صفت کوي دا د سکول او د کالج علم نه دی، هغه صنعت او صناعات دي، هغه د دنیا د ګټې یو ذریعه ده او یو پوهه حاصلول دي چې دنیا په سړی حاصله کړي. کوم علم چې په قرآن او په حدیث کې صفت راغلی دی او الله او رسول د هغې د حاصلولو رغبت او ترغیب ورکړی دی، هغه د قرآن او د سنت علم دی. او د دغه قرآن او د سنت نه ښکلې شوي مسائل چې هغې ته فقه وایي، شرعي مسائل، مستنبط جزئیات، دقه علم الله د دې صفت کوي. الله د دې صفت نه کوي چې پټې به څنګه وبکې دا چل زکه، او نه الله او رسول د دې صفت کوي چې سیکل به څنګه جوړه او څنګه به پې ګرځي، او موټر سیکل به څنګه جوړه، او بس او ګاډي به څنګه جوړه، او بلډینګ به څنګه جوړه. د دې معاشي علومو او د دنیوي علومو نه الله رغبت ورکوي او نه رسول الله مبارک رغبت ورکوي او نه د جنت د حصول ذریعه ګڼي. علم د قرآن او د احادیث نبویه او د هغې نه ښکلې شوې مسائل فقهیه جزئیه، دا هغه علم دی چې الله هم ترغیب ورکوي، د الله رسول هم ترغیب ورکوي، او چې حضور پاک فرمایي بعثت معلما، د دغه علم تعلیم و معلم مراد. د دغه علماو لوی منقبت دی د الله په نس. قسم د خلق هلکه وایي دا سوات ملا دی او دا کابل ملا او دا باجوړ او اشنغر ملا، دا تاسو ورته ملایان وایي او چڼې ورته وایي. زما د قسم په رب العالمین که د هغې مراتب عالیه او مناقبو نه خلک خبر شو چې علماو له الله ورکوي، دا خلک به خپل کاروبار شل پرېږدي. زمونږ د فقه حنفي او لوی امام، د مذهب امام، او په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عظیم شاگرد محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله څومره لوی شخصیت دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لراغی د ماسخوتن د مانځه نه پس او د امام صاحب نه یو مسلې تپوس کوي، وی صاحب یو تپوس کوم، یو الک دی د ماسخوتن مونځ یې کړی دی خو داسې وخت کې چې نابالغ و، اوس ورته پته ولګېده چې زه بالغ یم او وخت باقي دی، دا مونځ به دوباره کوي که به نه کوي؟ وی یو دوباره دې وکړي، دغه مخکې مونځ یې نفل ګرځېدلی دی او ده باندې مونځ فرض دی، وخت باقي دی، دې لاړ یو ګوټ کې په مانځو درېده. حضرت امام ابو حنیفه پوه شو چې ده خو د مسلې تپوس وکړه، د یو سړي متعلق خو مسله ده ته پېښه ده. هذا رجل کیس، دا هوښیار هلک دی. افسوس او ارمان که الله د علم د پاره قبول کی
خلق خياران بچی کالج یونیورسٹی ته بوزي مونږ وایو دا خيار مونږ له پکار دی دا مدرسې ته راواله خو خيار بچی مونږ له پکار دی مدرسې ته راواله د امام صاحب تمنا او الله قبول کا څور ورځې پس پلار راوست امام صاحب ته کېنو وی دا بچی مې راوستره او دته قرآن او سنت خایا ډېر خشته او مزیدار ډېر خوبصورت او امام صاحب لارشه سر ولا اخرایا چې سر ولا اخر هغې نه زیات خشته شو وی قرآن پہ یاد کا مطلب دا چې دی به قرآن 2 کاله کې یادی لږ به یو پوټې امرد دی لږ بلوي شوي او ګیره به راغلی نو بیا به ځان سره دیره کم پلار راوسته واپس یې راوست 40 ورځې پس ورځې پس پلار راوست 7 دی نو ورځې پس مولانا صاحب دې مې راوستلی دته څه فقه احادیث وښایا بابا تا ته مانوي چې قرآن ورته یاد کا وی یاد یې که تاریخی خبره ده محمد ابن حسن شیبانی ورځې کې قرآن شریف یاد کړی چا په خوب کې ولید د وفات نه پس وی الله د سره څو کړل وی چې الله ته ورمخامخ شم دا نقطه د اورېدو د زړه د قبلولو نقطه درونو په دې ځان پوه کې چې الله ته مخامخ شم وی مې چې الله ته به راسره څه کې دا ډېره ګرانه خبره دا الله دربار کې ودرېدل لویه خبره دا ده ګورې رو مولانا صاحب زمانه مخکې یو نقطه ووې چې علم سره عمل ضروري نقطه ده بهترینه نقطه ده حضرت امام مالک ابن انس فرمایي من تعلم ولم يتصوف فقد تفسق من تصوف ولم يتعلم فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق علم سره عمل او د علم په مناسبات او جزئیات خپل باطن ګرځول شریعت خپل لباس ګرځول شریعت خپل جامه ګرځول او شریعت خپل خلقت او فطرت ګرځول هذا هو التصوف تصوف دا شی دی لکه سړی اوبو پسې تږي کنه او بغواړي او سړی ډوډۍ پسې وږي او ډوډۍ غواړي او سړی بیمار یو دارو پسې منډې وای چې د مونځ وخت شي مونځ پسې دغسې منډه وای لکه تږي چې اوبو پسې منډې وای د ډوډۍ وخت شي وږي ډوډۍ پسې منډه وای د روژې میاشت شي چې ستا زړه کې هغسې توجه وي یو بار در باندې نه دا تصوف دی ذکر و اذکار ذکر باطن ذکر ظاهر طریقې نقشبندیه او سهروردیه او دا نورې طریقې دا اسباب دي دا لاری دی په دې بستا تزکیه د باطن راځي شریعت په دې په وجود کې عملی شي دا بهترینه خبره ده دا زمونږ کابر الله نه یریدل قسم په الله زه کله حیران شم سوچ کې پریوزم زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره لوی سړی سړی حیران شي څومره مسائل دینیه شته د قرآن نه خلک وایي امام داسې امام داسې امام داسې زه قمقلوب وایي نه یې یو سړی د یو فن نی خبر د هغې قدر ورسره نی تاسو ته پته نشته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله څومره لوی فیض اخیستی دی د 40 علماو کمیټي ده د 40 علماو 40 علما امام محمد امام ابو یوسف امام زفر امام حسن ابن زیاد دا ورسره ناست دي او د دې 40 کسانو اکابرو کمیټه ټولې تنخواګانې د امام ابو حنیفه په ذمه دي رحمه الله د دې لباس د دې جامه دا ټول هغه ورکوي او د دې د بچو خدمت د دې بچو له ډوډۍ ورکول دا ټول د امام صاحب په ذمه دي په خپل دور کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرآن او سنت نه 12 لکه مسائل رېستي دي څومره مسائل 12 لکه مسائل دا ډېر لوی خدمت دی جناب ډېر لوی خدمت دی 14 مدرسې په بغداد کوفه کې دی کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چلولې دي 14 مدرسې ټول اخراجات په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کول د رخت د تجارت به کاو د کپڑے تجارت به کاو او دا پیسه به پاغې ګټله مونږ نه خوار مولا نه او په مالیاتو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا څنګه ده یو سړي د کپڑا ورکړی و په مضاربت کې دا یو څو پلان کې علاقه کې خرڅه کا نیمه ګټه ستا او نیمه زما سړی څه موده پس راغی ډېر وخت یې تېر که امام صاحب وایي ملګري ډېر ټیم دې تېر نه که وی صاحب ما چې کومې علاقې ته کپړه وړې وه هلته کپړه ګرانېده لږ صبر مې وکړ
چې ګرانه شوه نو خرڅه مې کړه ډېره ګټه یې وکړه جي خوشحاله و نیمه ستا و نیمه زما ډېرې پیسې مې وګټلې اوس وروڼو د علما ناست دي دا هغه مضموم احتکار نه دی کپړه کې احتکار دا هغه مضموم احتکار نه دی کوم چې شریعت منع کړی دی لیکن بیا هم تقوا ده چې د مسلمان د ضرورت نه ولې ناجایز پیدا اخلي یو مسلمان ته ضرورت د ګرانوالي ته شي ولې ږدې ګناه ده غلطي دې کړې ده وی وروره ستا څومره پیسې کېږي زما خو دومره نیمې کېږي جیب نه یې وله نیمې ورکړې د جیب نه ته دې د خپلې نیمې واخله او دا راس المال چې څومره دی او چې څومره ګټه یې کړې ده دا به ټوله یو څه د هغه علاقې په فقراو به تقسیم کې دا د امام صاحب تقوا ده یو سړي باندې 100,000 روپۍ پورې دي 100,000 درهم 100,000 درهم پې پورې دي سړی ورته په لاره په مخه ورغی امام ابو حنیفه اتې پټ شو په یو داره تاو شو امام صاحب ورپسې منډه کړې د کلکې ونیوه ملګري ولې وی صاحب ستا یو 100,000 روپۍ په ما قرض دي او دې وخت کې را سره نشته نو ما له حیا راځي چې د تا ته مخامخ شم زه حیاء تا ته مخامخ کېدی نه شم نو ځکه مې در نه سنګ وکړه چې کله هغه پیسې برابر شي بیا به درته راځم امام صاحب ورته ته وی ښه لکه زما د قرض د وجې به یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات نه کوي الله په نوم مې درته وبخلې ځان له لیستونه جوړ کړي فهرستونه د کوفې د ټولو فقراو مساکینو او غریبانانو لیستونه جوړ کړي او هغه لیستونو باندې به په کاسو دراهمو دانانیر ویشل د اختر او د روژې په موقع به جامې ویشلې دومره تقوا ده په امام صاحب کې د رمضان په میاشت کې د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول علامه ذهبي لیکلی دي چې څوک امام صاحب باندې اعتراض هم کوي هغه لیکي وی 2 رکعاته نفل به کول د تراویح نه پس او په 2 رکعاتو کې به په یو رکعت کې یو ځل او په بل رکعت کې بل ځل قرآن شریف ختمه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ده تقوا قسم په خدای زه حیران شم دومره د شپې منځونه د ورځې درسونه د مسائلو استنباط استخراج مالیاتو کې صدقه تقوا څومره ده الله نه یره څومره ده د شپې بیبي وی وی د شپې چې به امام صاحب په مانځه ودرېده او مونږ نه به فارغ شو نو دا ګیره به یې داسې ونیوله خپله ګیره الله ته به ودرېد ګیره به یې داسې ونیوله یا الله اسره سره نشته پروردګار الله ډېر کمزور یم الله دغه سپینه ګیره مې درته مخامخ وسیله کړې ده الله اس نشته پروردګاره دغه سپینه ګیره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپله سپینه ګیره د شپې د عبادت وته رب العالمین توسه دا تقوا ده دا تصوف ده جاړي الله ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه محدث النبي محدث الصحابه 5304 یا حدیث داغه نقل دي د حضور پاک هزاران سفرن مرګري شلیدلو جامو کې او شلیدلو سپلو کې د دې حدیثو خدمت کړي کم نوم ته پراته دي چې کله مري د صحابه واجبه مرګو چې مول کېده به بل به ورته ناستو وی ته خو سبا لبه د حضور پاک سره ملاقات کې زما سلام به عرض کې اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام زما سلام وایا صحابه به یو بل ته سلام ابو هريره سوي جاړي وفات وخت کې جاړي مرګري ورته وی لږ ساعت پس د خپل محبوب سره ملاقات کیږي لږ ساعت پس خپل محبوب لروانه زمون سلام بارس کې ابو هريره سوي سفر ډېر زیاتو ګد دي سامان کم سفر ډېر ګد دا زمونږ کابر قسم دې چې د امام صاحب ها تاریخ ته وګورم زم خدای د جنت کم مقام کې بده ناس دي لیکن خپلا پروردگار ته سپینه ډکنی یا الله اسم نشته خدای دا سپین ډکی دا سپین موږ څه کړی موږ ځان ته وګورو کنه موږ څه وکړل تصوف دی ته وایي چې شریعت ستا
د باطن داسې نقشه وګرځي چې قدم په قدم ستا په زړه کې د الله خشیت او خوف پیدا شي او د شریعت د ویښته برابر مخالفت چې ته وینې تاله به جړه راځي. نو حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمه الله نه چا تپوس وکړو الله د سره څو کړل وی چې الله ته مخامخ شم ډېر زیات ویرېدم الله ته به را سره څه کې دا نقطه قابل غور ده وی الله ما ته وی چې ای محمد ابن حسن ونه یریږي فکر ونه کې په دنیا کې مې ستا په زړه کې د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب علم اچولی او په کومه سینه کې چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم واچوم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکوم اور اوبه نه یو ځای کېږي علم نور دی نور د جهنم اور ظلمت دی ظلمت رڼا او تیاره کوم ځای جمع کېږي نه جمع کېږي. امام ابو یوسف څه شو په بره مرتبه کې ناست دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو تپوس مه کوه خو ډېره لوړه مرتبه کې ناست دی. حضرت امام مالک ابن انس رحمه الله درس حدیث بکاو کوم ځای بکاو چې کوم ځای په عبدالله ابن مسعود ناستو ابا کوم ځای ناستو کوم ځای چې د حضور پاک د اعتکاف ځای دی چې خلک ورته نن سبا ریاض الجنت وی روضة من ریاض الجنت زه افسوس کوم هلته چې ته الله پېښه وکړي نو موږ ته د 2 رکعاتو نفلو موقع نه میلاویږي. زه امام مالک څه خوش قسمت دی دلته به درس حدیث کو دغلته به حضور پاک اورېده دلته به وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا حضور پاک به دغه ځای اورېده د هغه د جنګلې مبارکې خوا کې د درس کو د هغه د دروازې سره خوا کې د درس کو چې کوم د هغې اعتکاف کو درس حدیث ته ناست دی لویه مجمع ده درس ته لویه مجمع په دغه زمانه کې دومره لویه حلقه د بل چا نه وه کومه د امام مالک وه او عجیبه انداز به و د درس طالبان به داسې ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیور سر به نه لقو لکه مارغه چې په سر ناست یو سړی راغی راتلو سړی د خلکو په اوږو قدمونه واغېستل مخکې خلکو هم ګمان وکړه څوک لیونی به راتلو سره راغی امام مالک ته ویل غوندې پاسه دی یې پاسه وی صاحب را تر غاړه وځه ور تر غاړه وه وی صاحب اجازت راکړه دا تندی دې ښکل کا ښکل کا امام مالک ته تپوس کوي ملګري دا یو څو غلطۍ دې ولې وکړې ما ته خو لیوني ښکارېدې خو لیوني د مولیانو تندي نه ښکلی څه چل دی وی صاحب یو حرس په مخه راغستی یو خو د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل ترمذي شریف په حدیث کې من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم او بل په ما د درس حدیث درس بند کړ او بل ما ته تر غاړه ورته څه چل شوی زه تندي باندې ولې ښکلی وی صاحب بېګا مې خوب لیده په خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو دلته تشریف فرما تپوس فورا کوي این مالک ابن انس مالک ابن انس شو ذا هو ذا يحدث دغه د مخامخ ناست دی ستا حدیث لولي ودعوه لما له غواړئ وی تا ته چا وی چې نبي علیه السلام دې غواړي وی ترالې ترعد فرایسک وی دا اولي دې رپېدل د یارې نه چې حضور پاک به څه فرمایي وی درته نبي علیه السلام وی چې مه یارېږه وی ځان ته یې را تر غاړه ماسل او په دې تندي ښکل کړې قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری رسول الله مبارک سو ښکلی امام مالک ښکلی هغه په قدر پوه دی چې دا زما د حدیثو درس کوي زما حدیث او د فقه خدمت کوي په کوم مقصد چې د الله مبعوث کړم امت دپاره هغه لګیا دی د هغې نشر کوي د هغې خورول کوي مه یارېږه نو یې ښکلی کړې وایي زه راویښ شم ما یې چې هسې نه بل څوک رانه مخکې نه شي وایي د دې حرص د وجې مې چې راشه کله به د امام مالک هغه سینې ته خپله سینه ولګوم چې بېګا د دواړو جهانو مبارک سردار پې خپله سینه مګلی او کله به زه د امام مالک په هغه تندي خپلې شونډې ولګوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار پې خپلې مبارکې شونډې لګولې د حرص ته وجې نه بل څوک مخکې نه شي حضرت امام مالک داسې جلال کې اوچت شو یو ټوپ یې ووهو وی تا دا خبره وکړو زما م واوره
اوس پورې ما نه ده ویلې اوس یې واوره وی زما د قسم په رب العالمین چې د کله نه د حضور پاک د احادیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی ندور الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها حضور پاک دعا ورته کړل یو حدیث یو جمله یاد کی عمل اے وعاها معنا درته وعي یادول یو شی علما دلته لیکي علامه شبیر احمد عثماني او حفظها یو ځل لاغه کنه وعاها دوباره ضرورت سو وی دا دینه مراد عمل دی عمل سره شی خیال شي چاته د حج مسائل کتاب کې وخه او چې عملی نه کړی ترې یریږي چې عملو کې خشه یاد شي وعاها عملها په عملو کې بل تورسي نبی علیہ السلام فرمای اللهم ارحم خلفائی الله زما په خلیفګانو رحم وکا صحابه ومن خلفاؤک یا رسول الله تاسو خلیفګان څوک دي الذين يروون احاديث وسنتي ويعلمونها الناس زما حدیث نقل کوي او هغه خلکو ته ښیي دا زما خلیفګان دي او فرمای ان اول الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاه قسم دې د محدثینو نه زیات درود شریف په مقدس مکه ډیر خلک به وي ډیر زیات وي یو حدیث کې د رسول الله مبارک نوم سو کرته راځي دلته ذل حال واقع شو بیا وی صلی الله علیه وسلم دلته موصوف ته بیا وی صلی الله علیه وسلم دلته مبتدا دی بیا وی صلی الله علیه وسلم څومره حدیث تل شمیرنا د دنیا احادیث او څوک درود مبارک په حضور پاک وی رسول الله مبارک وی قیامت پر نور خلقنا زیات نږدې وي ماته علم ضروری شی دی احادیث و علم انتهایی عمل ضروری دی عمل ضروری دی بنیادی چیز دی د علم مقصد صاحب د مرقات مولا علی قاری لیکلی دی کتاب العلم کې وګورئ وی کوم عالم چې په خپل علم نه دي ته عالم ویل ګناه ده ته عالم نه وي عالم مصطلح دقه دی چې د په خپل علم عمل وي په خپل مسائل د په ځل کې انما يخشى الله من عباده العلماء خشیتی په ځل کې امام ابو حنیفه ګیر الله ته نه جاړي حضرت ابو هريره دی الله ته جاړي دا علماء کرامو دروازه بلګیو درسونه وکول مسائل او استنباط وکول د شپې به الله ته ولاړو الله ته سلګو بجړل اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب الليل حضور پاک فرمائی دوڑا لزم امت کی بہترین دی حملت القرآن علماء حافظان اصحاب الليل اذا شپې الله ته سلګو جاړي بدی به کمال حاصل ہے د شپې الله ته په سلګو جاړي دا به کمال حاصل ہے بهر کې د وخت د کمی په بنیاد زړه مې غوښتل چې ډېرې زیاتې خبرې وکړم خو د وخت د کمی په بنیاد دا نور علماء کرام هم تشریف فرما دي هغوی به هم تقاریر کوي او ختم د بخاري هم پاتې دی وخت هم کم دی په دې اکتفا کوم او دا وصیت دی زما د تاسو طالبانو ته زما ورونو علم سره چې کم طالبان فارغ شو نو تاسو کوشش وکړئ چې دا علم خپل عملی کې علم بس کوي عملی او د عملیت لار درته موخوله علم خپل عملی کې نمبر 1 دویم کبر غرور په ځان کې مه پیدا کوئ عجز و انکسار دا به نه وایه چې زه یم خو یم من همچو من دیگری نیست مسئله پوهېږي جواب ورکوه په مسئله نه پوهېږي استاد نه تپوس کوه دوه خبرې شوې درېیمه خبره کوشش کوي چې اصلاح د امت وشي امت ډېر بل طرف ته روان دی عقاید هم تبع ته روان دي او د نورو ملکونو خلق په مختلفو طریقو د انجیوس په شکل کې لګیا دي په مختلفو شکلونو کې زمونږ اعمال زمونږ اخلاق زمونږ عقاید زمونږ حیا او عزت پسې لګېدلې دي کم چې تاسو په بخاري کې او په صحاحو کې وې درته پته ده د هغې نشر وکړئ خلکو ته ورسوئ یو بار مولانا صاحب د سر نه کوز که ستاسو په سر نه نیږدي دا به امت ته رسوئ انشاءالله العزیز او بل د خپلو اسلافو په نقش قدم به ځئ نوې رڼاګانې به نه اختیاروئ
دا چې ده که نه نه د اسلافو چې کومه طریقه ده او د صالحینو هغې طریقې سره به ځئ. نوې دنیا ته او نوې رڼا ته به نه کوزېږئ، د نوې رڼا پته نه لګي. ذره محمدي رڼا د رسول الله مبارک رڼا ا دې الله زمونږ خپله کړي او الله دې زمونږ په قبر حشر نشر کې په کار راولي. مولانا صاحب شیخ صاحب مولانا حضرت صاحب ته د مبارکباد ورکوم، د اساتذه کرام د مشایخ تاسو ټولو طالبانو ته رب العالمین دی لا مزید توفیق عنایت کی او الله تعالی زموږ د اجتماع خپل دربار